دا کمال نه دی ځکه چې په ټولو حیواناتو کې ډېر تیز اواز د خره دی او د ټولو نه بدنما اواز ان انکر الاصوات لصوت الحمیر یقینا ډېر ناکاره په اوازونو کې لصوت الحمیر اواز د خر او د ټولو نه تیز هغه دی دې وجه نه بې مقصده به چغې نه وهي او اواز به بې مقصده نه پورته دا نور هم داسې ډېر وصیتونه یې کړي دي د مفسرینو ذکر کړي دي یو وصیت یې دا هم کړی و چې دا یا بنی لا یکون الدیک اکیس من یا بنی ای بچوړیا لا یکون الدیک اکیس من نه دي چرګ ستا نه هوښیار وي چې د شپې په آخر کې چرګ اذانونه کوي او ته خوبونه کوي زویا ستا نه دی ګورې چرګ هوښیار دی موږ نه چرګ هوښیار دی بلکې بعضې کله په کور کې چرګ نه پرېږدي وایي دا بانګونه کوي موږ سبق او د خوب وباسي دا خو همدې لپاره چې مسلمان برسه ډب خوب نه کوي د کفارو باره کې حسان بن ثابت ویلي دي او صحابهو د پیغمبر خدا باره کې چې پیغمبر صحابه او پیغمبر خدا چوش چابک خلک د شپې د الله په عبادت کې چوشم چابک او مشرکان به ډب ډېرې پراتو نور به پراو خطو دا به پراتو یا دغسې ډب ډېرې پرېوتل دا د مشرکانو خوی دي د صحابو د پیغمبر خدا خوی دا و چې چوس چابک خلک نو یا بنی لا یکن الدیک اکیس منک بچیا ستانه د چرګ هوښیار نشي چې هغه د شپې په آخر کې اذانونه کوي او ته خوبونه کوي ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ألم تروا نګورئ تاسو چې یقینا الله تابع کړي ستاسو لپاره هغه تمام چې په اسمانو کې دي او ما هغه تمام چې په ځمکو کې دي واسبغ علیکم نعمه او پراخه کړي دي او ډېر کړي دي الله تعالی خوار کړي دي الله تعالی تاسو باندې خپل نعمتونه ظاهرتاً پډاګه نعمتونه او باطنه هغه چې هغه پډاګه نه دي لکه تاله دا لاسونه درکړي سترګې درکړي خولې درکړي دا شونډې درکړي دا ظاهري نعمتونه دي او تاله دا قوه باطنیه درکړي عقل درکړي دي فکر درکړي دي خزانه درکړي دا ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ومن الناس بعض خلقنا احمقان وبيوقفين اگر څوک یجادل في الله جګړې کوي د الله په توحید کې بغیر علم بغیر د علم او فهمنا خپل سوچ بوجم پکې نشته عقلي علم هم نه ولا هدنا او نه د حجت او دلیل نه حجت او دلیل ورسره هم نشته او ولا کتاب منیر او نه ورسره روشن کتاب شته د وحی کتاب الهامي کتاب ورسره شته چې د هغې نه ورته نقل وکړي نو نه ورسره عقلي دلایل شته او نه ورسره الهامي دلایل شته او نه ورسره وحي دلیل شته وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله کله چې ویل شي دوی ته تابع شئ دا کتاب چې الله نازل کړی دی راځئ کنه د قرآن ته راټول شئ راځئ چې قرآن زده کړو راځئ چې پرې قرآن عمل وکړو راځئ چې د قرآن باندې فیصلې وکړو راټول شئ قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا قالوا وإذا نه داسې نه ده نتبعو من تابعیږو ما د هغه طور او طریقو وجدنا علیه آباءنا چې موندلي موږ په هغې خپل پلاران ته ورته وایې ما انزل الله ته راشه دی وایي نه ما چې کوم شی د پلار او نیکه پسې لیدلي دي او سترګې مې غړولې واګې کړ ستا چې سترګې غړولې خو ستا پلار او ستا نیکونو چې کوم د انګریز په قانون باندې فیصلې کولې نه نه پرې لګې ته کې نو دې کې ته تابعداري کې اولو کان الشیطان یدعوهم الى عذاب السعیر دوی به دا خبرې کوي او دا پلاران به په دلیل کې پیش کوي اگر چې پلاران جاهلانی اگر چې شیطان رابلی دوی در عذاب
عذاب د اورتا او عذاب دا اور بي لګیتا اغیل ولا دعوت ور کوي نو ته بدا دا دی بدا را کوي دا دا دای عزوان دا لا علاج بیماری دا دا عند تکلیف په پټو سترګو په چا پسې روانې دل ومن يسلم وجهه الى الله سوکو چتابی کی خپل ځان الله تا اوس پاری ځان الله ځان د الله کی ځان الله و محسن اوید نیک عملا منتبه سنتی فقد استمسك بالعروة الوثقى پس یقینا د کلک منګولې ولګولې پاګه کړای مضبوطه وانی داسې کړای ونی ولا او داسې پړې ونیو چې الله تبارک ورسی وإلى الله عاقبة الأمور خالص الله تا واپسید تمام کارون دا ومن کفر فلا يحزنك كفره سوک چې کفر کوي پیغمبره غم جن دینی کی تعالی کافر کېدل دا تخبل وظیفه دا کوا دعوت الله ور کوا کچا منو ځان له پیدا را کچا نه منو ځان له تاوان دے تاری غم جن کی الینا مرجعهم خالص منتر طول واپسی لدی کانو بدانو وننبئهم بما عملوا پس من بخبر کو دی لپاشی سے عمل کرے ان اللہ علیم بذات صدور لیکن اللہ علم دے پر ازن سنو بانی نمتعهم قلیلا منگا پیدا ورکو دیتا لگا غندے ثم نسفره الى عذاب غلیظ بما مجبور کو منگا دیگا عذاب سختا ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض دلائل اعترافیه وای دې مشرک نه تاسو کله کار چا کړی دې مو دا الله کړی چې الله کړی ته دا الله سره دا عبارت د بل چا ولې دی ولئن سألتهم قسم دې که تاسو کړی مشرکانو نه چې من خلق السماوات والارض چا پیدا کړی اسمانونو زمکه ليقولن الله دا مشرکان وی الله پیدا کړی دي وقل الحمد لله تو یا الحمد لله چې دشمن هم دا خبر او منلا چې اسمانونو زمکه الله پیدا کړی بل اکثرهم لا يعلمون بلکې اکثر د خلقونه نه پوهیږي لله ما فی السماوات والارض خالص الله لپاره هغه ټول دي چې په اسمانونو او زمکو کې دي ان الله هو الغني الحمید یقینا الله استایل شوی دې به پروا استایل شوی دی ولو انما في الارض من شجرتنا کچرتا دا فرض کا چې ثابت شي راسي هغه چې دي تمام پزمکه کې لورو اندا بعد ازمکه چې د وګونه خالدا سلورم برخه ربع مسكون ورتوای دا ټول د لاونی راټول کی اقلام نو قلمون تصاش او البحر يمده من بعد 7 ابحر او سمندر راخ کلی شي ته و سمندري نور او دا ټول سیاهي شي او انسانانو پیریان ټول کاتبان شي نو ما نفذت کلمات الله خلاص بنشي کلمې د الله معلومات د الله چې د الله سونه علم دی او سر ته ونرسي د خدای علم دون رسي ان الله عزيز حكيم یقینا الله تعالی زور او حکمت والا دی ما خلقكم ولا بعثكم ندی پیدا کول ستاسو ندی دوباره ژوند کول ستاسو الا كنفس واحده مگر پشان د یو نفس پیدا کولو د ژوند کولو الله تاسو ټول پیدا کول او بیا دوباره ژوند کول لستی لکه یو نفس پیدا کول او یو نفس چې کوم دی نو هغه دوباره پیدا کول ان الله سميع بصير کنا الله ورته کار سو کو دے بدون کې دے او علم دے پار چا بانی علم ترى ان الله يولج الليل في النهار نغوريتو یقینا الله د دې شپې له پورس کې ویلو د نهار په ليل د نکي ورځې له پښپا کې وسخر الشمس او تابع کړي دے قرې شمس والقمر او قرې قمر كل نهار يوم لنا يجري في اجل مسمى روان دي خپل نټي مقرره تا وان الله بما تعملون خبير او یقینا الله پاګه چې تاسو کوي خبردار دی ذالک بان الله هو الحق دا بصوت دی باندې چې یقینا الله حق دی او انما يدعون من دونه الباطل او هغه چې تاسو را بلې سوا د الله نه دا به حقیقت دی هیڅ حقیقت نشته
وان الله هو العلي الكبير او يقينا الله هو العلي في صفاته او الكبير في ذاته يا سوايا ألم ترى أن الفلك تجري في البحر نگوری تو یقینا کشتی چلیگی په سمندر کې بنعمت الله په مهرباني د الله سره لیکم اجر پارچو کوي تاسو ته کو آیاتونو د قدرت الله ان فی ذلک لآیات لكل صبار شکور یقینا په دې مذکور کې لوی لوی نخیلی لكل صبار شکور د هر لوی صبرناک او لوی شکرګزار لپاره صبر مبالغه په صابر کې او شکور مبالغه په شاکر کې معنا دا دا چې الله رب العزت صبر شکور دای نو نه د دې لپاره لوی لوی نخیلی د هر لوی صبر کوونکی او د لوی شکر کوونکی ما یو څه په ځکه معنا کړی و چې د ایمان دوه حصې دي نسبه صبر و نسبه شکر د صبر شکور معنا مؤمن کامل شو وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين کلا چې پټ کې دوی لرا چپی کالظلل بشان د سور باندې پر سمندر کې روان شي او سمندر دا چپی پر ارپاز شي لگا د پاس دیږي سوري پساش دعوا الله مخلصين له الدين رابلی الله لا پر حالت کې خالص کون کې الله لا تابعداري فلما نجاهم کل چې خلاص کې الله دوی لرا الى البر وچتا ومنهم مقتصد رزنی پکې میانه روي کوونکی وي او ځینې پکې جاهدین څه خلک داسې شي چې هغه دوباره کفر ته لاندل شي او په اسلام کې ضعیف او کمزور په دې عبادتو کې د میانه روي کوي هغه ډېر دلچسپي نشته او ډېر ځان ستړی کولی نشته مقتصد معنا دا او یا ځینې د دینه جاهدین شي منکر شي او دا ورته په دې کې اشاره ده او ما شهد بیااتنا انکار نه کوي بیاتونو زمونږه الا کل خطار مگر هر لوی غدار چې هغه ډېر لوی غدار وي او کفور انتهایی نشو یا ایها الناس اتقوا ربکم اے خلقو یریږئ خپل پروردګار نه واخشوا یوما یریږئ د راتلو د هغه ورځې نه لا یجزي والد عن ولده چې بدله به نشي ورکولی پلار د زوی نه ولا مولود له او نه به پیدا ورکولی شي پلار او نه مولود له جاز چې دی بدله ورکوونکی عن والده ولا مولود له نه بچی هو جاز عن والده شیئا د بدلا ورکوونکی د خپل پلار ته خلاصه دا ده چې پلار زوی ده او زوی به پلار ته هېڅ پیدا نشي ورکولی امام قرطبي دا لیکلي دي چې قیامت کې یو سړي طول کېږي ونې کې به یې کمه شي د مومن دا به ډوبې په خپله زنانه پسې راځي چې ته زما رفیق حیات وې او تا سره ما ډېر احسانات دي منې ویلا زما یو هغه وایي که بل څه دې غوښتې وې درکړی خو نیکي نه شم وایي بیا به په زوی پسې راځي زوی ته به وایي ستا څنګ پلار وایي ستا په شان پلار چېرته پیدا دا زما تعلیم او تربیت لپاره رسېږي ښه نو بیا دا مني وایه او تا ته ماجت وایه یو نیکي یاره بابا جي که بل څه خبره دې کړی وه ټیک وه خو نیکي تا له څنګه درکړم که زما کوم شي څوک پیدا هلته ګورې هېڅ څوک په کار نه دی ځان خپل غم په خپله وکړي فلا یغرنکم الحیات الدنیا ودوکه دې کې تاسو له ژوند دنیوي ولا یغرنکم بالله الغرور او دوکه دې کې تاسو له په الله باندې شیطان دوکه‌باز غرور په مراد ده دغه ابلیس ته او دوکه کوي ان الله عنده علم الساعه وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت ان الله عليم خبير یقینا الله پر زبان علم د قیامت ده
وينزل الغيث راكوزي باران لرا ويعلم ما في الارحام کوئی پای چې رحمونو د میاندو کړي وما تدري نفس نو کوئی یوتن ما ذات تکسب غدا چې سبا کسب کوي سبالا وما تدري نفس باي ارض تموت او نو کوئی یو نفس چې په کوم ځای کوانه به مري ان الله عليم خبير لیکن الله پوهه خبردار دی دا وای منصور خوبولی د باچا تر شوی عباسی خاندان خوب کې ملک الموت یو بل سے تعارف کو اول ز ملک الموت ما اول بیا زما سونه اخبات نو ملک الموت ورته دا چلو اولاد سار تر عباسی د علماء را جمع کړو ډیر عالمان راځي یار مالا دی خوب تعبیر راځي چاول بس یو 15 غنټې وری پاتې چاول 15 ورځې وری پاتې چاول 15 هفته چاول 15 کاله سکسان چپو د امام ابو حنیفه یو شاګرد په کې دی چپو اته تمو آیا کنه هغه زبسو خبر درته خلاصه کړی دا ملک الموت درته ویلي دا چلے ته وکړه چې دا باغ 15 خبرو کې چې سیوا د الله نه بل څه تنظیم یګي مری وانی دا نه ملک الموت ځان خلاص کړي لا سر درځي کړي دي او ته په دین دا تاسو کومه ما دا امام ابو حنیفه کنه دا په خپل ډېر نوکترس عالم تیر شوی دا که شاګردان ډېر نوکترس او دا زمونږ چې اوس کوم نوې خلک پیدا شوی او دا پر لولي امامان په خبرې کوي دا خلیم بدی نه ښکاري په کومه خبره کوي الله ته هدایت وکړو خدای مخله بځي کنه د قیامت علاماتو کې دام لیکل شوی چې دې قوم رستنی خلک په مخکنو خلکو لعنتان شو دام د قیامت نه خونه و نه مونږ دې سره مخامخ